ओके دا کنه نو چې دا ته ویږي سلو بتاویږي راوړتی دن راوړ جار کړه مې دلاندې رور باران سلو بتاویږي ولې چې ریډیس زیات دی ماسز ور سره دي نو چې ریډیس زیات شو انرژي زیات شو نو چې انرژي زیات شو انګولر ویلاسټي کم شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ارشاد یم هله درم چې تاسو په روغ جوړی یو ځل بیا تاسو ټول ته په پرایم کیریئر کوچینګ اکیډمي شرینګل ته پراتګ باندې خوش آمدید. هر کله دا چینل تاسو خپل چینل دی او که خو هم نو خامخا چینل به تاسو سبسکرایب کوئ هم بل آیکن هم پریس کوئ چې پر روان ټیم کوم نوی لیکچرز دي په ساده په پښتو ژبه کې تاسو په ټیم باندې ملاويږي. اوکې دا دوستانو موږ چپټر نمبر 5 شروع کړو فزکس کلاس 11th او نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د کنزرویشن اف انګولر مومنټم. د کنزرویشن اف انګولر مومنټم د ټاپک ته دراتګ نمخ کې زلک تاسو ته دوه خبرې کول غواړم. هغه خبرې و تاسو انتهایی انجوای کړئ ځکه چې تاسو په هم کلاس کې ویلې دي ماشومان خو نه الریډي ویلم دي په هم کلاس کې راو تاسو ویلو مومنټم سمېلو مومنټم او مومنټم اصل کې تاسو څنګه ویلو چې دا اصل کې په یو جسم کې د ټرانسلیټری موشن مقدار دی یا د لینیر موشن مقدار دی. اوکې دا سو د کوانټیټي of what linear motion in any object. ټیک in any object په جسم کې چې کوم د لینیر موشن مقدار دی ته موږ سوای مومنټم وایو. که تاسو ته یاد نو البته تاسو لري چې p برابر دی د ماس ټایمز ویلاسټي دا کوم کوانټیټي دا ویکټر کوانټیټي دا خبره مې پوه شوې کنه. اوس دلته چې کوم مونږه بیا وایو د دې نه پس بیا مونږه انګولر مومنټم وایو او د انګولر مومنټم چې کومه ډیفینیشن او الریډي په پرونی لیکچر کې دا ما کړی دی تاسو لاړ شئ په دغه لیکچر خامخا وګورئ خو چې چا کتلې د انګولر مومنټم موږ څنګه ډیفاین کوو. انګولر مومنټم چې دې کې به یو باډي په اصل کې د پراپر اکسس نه غیر چاپیره سره کې دا به روټیټ کیږي نو که دلته زره کوانټیټي اف موشن خبره کوم نو ټیک دا به کوم کوانټیټي د کوانټیټي اف انګولر موشن خبره وایي. The quantity of angular motion in any object is called what angular momentum. چې کوم برابر د سو L is equal to r cross p دا کوم کوانټیټي وتاو ویکټر کوانټیټي. خو یو خبره درته زوازیا کوم چې پرون چونکی موږ سره یو سیز نه لري شوی چې د یونټ پسې نه یاد وساتئ چې د r یونټ سره میټر دا او د مومنټم سره یونټ دا کیلوګرام میټر پر سیکنډ کیلوګرام میټر سکوير سیکنډ انورس یونټ وا دا د انګولر مومنټم یونټ وا. دا اکثره تاسو له ام سی کیوز کې راځي ام سی کیو کې دا تاسو له راځي نو که څوک دا غواړي چې لکه دا ام سی کیو حل کی نو تاسو د سم کولی چې L is equal to R cross P. اوکې R cross P او بیا دا L is equal to R دا P برابر د M وي. اوکې دا نو اوس دلته R چونکه پوزیشن ویکټر دی نو یونټ میټر دا د ماس یونټ کیلوګرام دا او د ویلاسټي میټر پر سیکنډ دا نو کیلوګرام په خپل ځای میټر چې ملټیپلیکیشن میټر سکوير. اوکې دا او دلته سوري سیکنډ سکوير راځي سیکنډ انورس دی. اوکې او دا سیکنډ چې بروخي سیکنډ انورس لوي د خبره باندې پوښتنه نو کیلوګرام میټر سکوير سیکنډ انورس نو دلته چې کوم دا یونټ دا کیلوګرام میټر سکوير سیکنډ انورس دی. خبره باندې پوښتنه کنه سیکنډ انورس نو دا اصل کې ما سره یونټ رااله دا ما سره رااله د انګولر مومنټم او تاسو د سیم کولای شئ چې چونکه د مومنټم یونټ خو ما سره نیوټن سیکنډ او نیوټن سیکنډ میټر نیوټن سیکنډ میټر تاسو کولای شئ الریډي په 9 کلاس کې تاسو په دې باندې پوه شئ. بیا موږ د کنزرویشن ویلو که خیال تاسو کړئ کنزرویشن ویلو نو کنزرویشن موږ د څه ویلو چې پیرانو مثال په تور باندې دلته یو ابجیکټ کنسیډر کوم دي چې دا مثلا یو ابجیکټ دی any particle any molecule په دې مالیکول باندې ایکسټرنل فورس چې کوم دی لګي مثال په تور باندې ایکسټرنل فورس په دې باندې لګي نو خامخا د دې په موشن کې به چینج راځي د دې په پوزیشن کې به چینج راځي ځکه چې ایکسټرنلی یو طاقت په دې باندې لګي چې دا طاقت په دې باندې سکیږي دا اثر انداز کیږي نو په دې کې به تبدیلی راځي. ساده خبره یعنی د دې په مومنټم کې به چینج راځي. نو تاسو دا وینئ چې کله زه فورس اپلای کوم په یو جسم باندې نو اکارډینګ ټو نیوټن سیکنډ دا ماس د دې څه شی د پارټیکل ماس m دی کنه دغه بس پیدا کیږي اکسلریشن پیدا کیږي. خو د اکسلریشن خو تاسو ډیفینیشن ویلې دی چې f is equal to ټیکشو ماس چې ټایم ریټ اف چینج ان ویلاسټي از کالډ اکسلریشن. یعنی که دلته د دې ویلاسټي وی آی دا نو چې دې فورس په ولګي ویلاسټي چا ته لاړه وی اف ته لاړه نو ډلټا وی تاسو سره برابر شو د وی اف ماینس وی آی برابر شو. د خبر باندې پوه شئ کنه نو اف از ایکوال ټو ام دلته پټ کې وی اف ماینس وی آی ډلټا ټي
ओके एफ इज इक्वल टू एम वी एफ द मल्टीप्लाई कई एम वी आई बाई डेल्टा टी ऑलरेडी तक पर हम क्लास किताबें ली थी और एफ इज इक्वल टू एम भी मासा मोमेंटम है कम मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस कम मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम और बाई डेल्टा टी पर जमा दे रहा नो एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम खबरें तासो ऑलरेडी कड़ी दिया रानू कड़िंदी खुद दे दा पारा ज़दा मुहिम गड़ा मा जक चिदा तासो पेजन दे नहीं नो तासो बस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बांधना पड़ेगा सॉरी उस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो अव चमक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो पेजन होगा चिदा जैसे शे नो हमारा नो रही पर दी जगह के दाता उस तहकारी एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी का फोर्स लगे उन्होंने पार्टिकल को मोमेंटम के बड़े टाइम सारा सारा बदलून राजी हो कचरी दा मोमेंटम माँ पे उस सिस्टम की बन कड़े दे सॉरी दा पार्टिकल माँ पे उस सिस्टम की बन कड़े दे मुसंग में बन कड़े छटिक दा ना द दे खपल चिकम द दे मलगरी पार्टिकल्स दी द दे सारा चिकम मदे द दे खपल रिलेशन साथी जंगी की नखरे मखरे और सारे कई खुद द दे मॉलिक्यूल द बाहर द एनवायरनमेंट सारा इंटरेक्शन द सारा स्टेम ना खबर बाने पोश का ना नो बाहर द एनवायरनमेंट सारा चली दे इंटरेक्शन निश्चित ना एक्सटर्नल फोर्सेस बस सखलमा एक्सटर्नल फोर्सेस बखा मखा जीरो अखलमा सब अखलमा जीरो ओके खुद देना मख के बाज इन वाला कानू सर सिस्टम से तो पूरा सिस्टम हाँ चीज दे चगस्ता अंडर ऑब्जर्वेशन दे अगत ऑब्जर्व के दगे मुशाहिदा तक क्या सिस्टम दे चाहिए संग चेंजेस राजी आदमा होता इंटरेक्शन की कने की सिस्टम दे वो आइसोलेटेड सिस्टम से तो वही देता था सो क्लोज सिस्टम में लेशे क्लोज सिस्टम दी तो वही चित्र से देता मास और एनर्जी तो माहौल सर गोरे दे इंटरचेंजिंग न की एक्सचेंजिंग न की ता क्लोज सिस्टम दे बाहर न परे मेरे ताकतुना टारकुना ता बिरा सर ने लेकिन कम सिस्टम शो क्लोज सिस्टम शो ओपन सिस्टम ही बाहर वजी फिर से खै टिक टाक अमन दे खैरियत ना जाने जल खैर दे खैरियत नहीं मतलब कि मास उन ट्रांसफर की एनर्जी उन ट्रांसफर की फोर्सेस बम पे बल में लगी टारकुना बम लगी खबर बने पूछे ना ओपन सिस्टम मिसाल सम लका एमपीएच इलेक्ट्रिशियन है होगा ना मखे हम सलाम होना ना ओपन सिस्टम है और क्लोज सिस्टम जाती तो एमपीए था इलेक्ट को मुंतखब दे पखल गाड़ी के बनना से और सलाम कलम निश्ता सखल कार का वास्ता दसे होगा दा क्लोज सिस्टम थे ओके ना नुतल ता सो गोरे चले दे कंजर्वेशन खबर मुंक कवल ता उस्ता याद दी नुमा बस को दा एक्सटर्नल फोर्स बमान सब बराबर वागस्तो पिरानो दा एक्सटर्नल फोर्स बमान जीरो बराबर वागस्तो नु जीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी अब डेल्टा पी पखल जमाने प्रेदा वा दा टी चले खरे सिफर से मल्टीप्लाई को सिफर राजी का ना वो गाट खले के फर्स्ट ईयर वाला है दा सो कड़ी दिया दा सो शाम पकार दे दा सो नजर से खबर बने पोषे का ना नुदर तरह चेंज इन मोमेंटम से खबर शो जे फिर से वो फाइनल मोमेंटम से बराबर शो सॉरी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट जीरो बराबर शो नो फाइनल मोमेंटम पखल जमा दे अखवा चिदा सीधा बस इनिशियल मोमेंटम लगा पर कंजर्व सिस्टम के बदे दे पार्टिकल जो इनिशियल मोमेंटम देता बदा फाइनल मोमेंटम बराबर है देता मुंगे से शो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम खसबल दखल कैमरे मालूमात को फिर सेव करके कने ओके दा टिक्शो करके मनना ब्रो ओके दा कमा दा कमा शो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यलका चिद्दी बनी तो पोये यलका पिरसेबो नु द फर्स्ट ईयर तालस दगने देकड़ चलका हाम हादे दे सने बेटा बेकरागस्ते दलता यो बॉडी सीधा रवाना वाई सीधा रवाना ठीक शो लीनियर मोशन पर एंगुलर मोमेंटम की बॉडी संग रवाना जग अचानक आई आता खबर माने पोषे कना अचानक आई ठीक देखना ठीक शो नु दलता तो गोरा अول नंबर हो दा सिस्टम होता दगा को But if the system is isolated, so the momentum will be conserved. Momentum must be conserved. The system isolated, the momentum must be conserved. Nudal to uska angular momentum the conservation tabe. Notice which the total angular momentum of a system is constant. ये लगा आसान खबर था. That the linear momentum constant होगा ना. मतलब तो कम system कम momentum constant. Angular momentum कम है. नज़मुक दा औरने अंदाज़ा तो शो चिप perceive that conservation of angular momentum मुक्त दा खबर है कि कना चले का initial angular momentum दे बॉडी बरसा बराबर दा final angular momentum simple सादा खबर लगा समझ आज का मुक्त दा खबर होगा the deep magnitude the direction दा बाहर से सेमी दे के बाद changes नाराजी okay if the resultant external force is acting and the system is equal to 0 दरते फोर्स और कड़े रहे फिर से वो दे फोर्स न तसे जोड़ का टार्क्स उस बतावे कि सर जी वले खैर खुदे अमन दे खैरियत होने दी बिल्कुल जी खैर दे खैरियत होने दे हमारे तास खैर दे द फोर्स इज नमा टार्क्स से जोड़ लो कि फोर्स को यूनिसन की लीनियर मोशन पैदा कई खुदा टार्क पर किसंग मोशन पैदा कई एंगुलर मोशन पैदा कई
نو د آسان ډیفینیشن دا شو چې د ټوټل انګولر مومنټم اف سیستم از کانسټنټ ان میګنیټیوډ as well as in direction if the resultant external torques acting on the system is equal to 0 forces پتہ نه درول ختم ہے that is the isolated system خدا بکلی isolated system چې کوم closed system دا د سوای پیر سے پګاړي کې بند ناشته بهر جاو سلامونه کلامونه نه کې د ماس د انرژي د فورسز د ټارکس بهر ماحول سره نه چې کوم د نور اورا ملاویږي انټراکشن سره نه کوي خوشا دي دا کړه نو دلته ته وګوره چې کزه تاسو مچ الریډي انګولر مومنټم نه ته خبرې دا وګوره انګولر مومنټم دی دا الریډي تا ویلې پیرانو بیا درته ما کچا نه ویلې پریویس لیکچر ویزټ کې لاړ شي هغه ځکه بيزان پوها کوي بیا وګوره ګلې مې نه کوي چې موږ په پوه نشو نو ګورئ انګولر مومنټم مثلا څه برابر دی L is equal to R cross P برابر دی کنه ویکټر کوانټیټی دا پوزیشن ویکټر دی اوکې as well as linear momentum دی خبر باندې پوښښ کنه نو د ټول اولنې خبره خدا راځي پیر سبزره فورسز خبره کومه څه خبره کومه د فورسز خبره کومه نو په کار د چې دا بوت ساید ک چینج ان انګولر مومنټم راځي نو په کار دا چې پرون تاسو دا ویل چې چینج ان لینیر مومنټم هم راځي لینیر مومنټم هم راځي خبر باندې پوښښ کنه چې چینج ان انګولر مومنټم د کې چینج راځي نو په کار دا چې په لینیر مومنټم کوم چینج راشي نو د کې به اله چینج راشي angular position reference point چې کومه تاسو کنسیډر کوم axis of rotation د دې په نسبت باندې بد کوم پارټیکل چې د ماس د خپل پوزیشن څخه کوي بدلی پرون تاسو ویلي دي پرون څنګه ویلي دي چې پر سیبل لیټ سپوز دا پارټیکل دا ما ویل د دې ځګنه چرته د ځګنه مې ور دلتا اوکې دا داسې مې ور داسې نه دلته مې ور خبره باندې ور مې ور ځل چې بری باندې مومنټم باندې څه ولګو پوزیشن ویکټر دا دی نو دا خبره تاسو کړې ده څه جوړ شو انګل جوړ شو خبر باندې پوښ انګل جوړ شو دا ار پرپینډیکولر کمپوننت دی دا چې کوم دی ار ایکس دی زبدا کمپوننت اخلم خبر باندې پوښتنه چې ار او پی د یو بل سره دا پرپینډیکولر نو ار ساين اف تھیټا پرونه لیکچر بیا وزټ کې درته وایم نو چې پدې کې چینج راځي نو خامخا دا چې کومه انګولر مومنټم د پدې کې خامخا سره راځي چینج راځي بای د هیلپ اف رائټ انګل تاسو دا فایند کولای شئ اوکې دا نو زه اوس څه چل کوم چې ټیک د پدې خو څه پوه شم اوس دلته زه څه چل کوم چې پیرانو دا چې کوم ایکویشن ما سره راغی دا بوث سایډز په ټایم ډیوایډ کوم اوکې ډیوایډینګ both sides on time okay delta t okay da no तो da से delta t डिवाइड कई और da से डिवाइड कई delta t पर डिवाइड कर खबर बानी पोषे का ना नो दल तो सोचो का कि फिर से दा डेल्टा l बाय डेल्टा t जिता सारा गए r क्रॉस डेल्टा p बाय डेल्टा t दा डेल्टा p बाय डेल्टा t होता ऑलरेडी वैल्यू दे चले टाइम रेट ऑफ चेंज इन linear momentum is equal to the applied force कम दे फिर से दा कि कम तब हम क्लास के वैल्यू दे दा वैल्यू दे करना खबर बानी पोषे का ना नो उस दल तो सोचो का कि डेल्टा l बाय डेल्टा t is equal to r क्रॉस f से लिखल है बिल्कुल लिखले शे अरे का r क्रॉस f सब बराबर दे फिर r क्रॉस f बराबर दे टार्क पोजीशन वेक्टर टाइम्स फोर्स दा सब बराबर दे टार्क बराबर दे माहिती बस पुट कॉलेज डेल्टा l बाय डेल्टा t इज इक्वल टू टार्क खबर बानी पोषे का ना डेल्टा l बाय डेल्टा t इज इक्वल टू सिशे टार्क नो ताजी कोम दे रोटेशनल दे और दा कोम दे लीनियर एनालॉग खबर बानी पोषे का ना چې وس دلته دا سیستم ز آیسولیټډ ته وړم نو چې آیسولیټډ سیستم ته وړي نو البته چې د کوم پارټیکل آیسولیټډ سیستم ته ول په پیر د رحمت شي تا به فورس سی ورکاو ایکسټرنل فورسز به زیرو کول او دلته به زیرو کې دلته به ټارک زیرو کې سب زیرو کې ټارک به زیرو کې خبر باندې پوښي لکه د کیمرې معلومات کوم اوکې دا لګیا ده ماشاءالله ټیک شو دلته به زیرو کې ټارک به زیرو کې نو چې ټارک زیرو کما الریډي دلته دا ځای پتا ستو ښکاری چې ډیلټا ال بای ډیلټا ټي از ایکوال ټو ټارک ایکسټرنل ټارک کوم په دې باندې لګي نو ایکسټرنل ټارک سره برابر والا الګا در سی پر برابر والا نو ډیلټا ال بای ډیلټا ټي از ایکوال ټو 0 ډیلټا ال ټي چې هو 0 سو ملټیپلای کی 0 نو ال اف ماینس ال ای از ایکوال ټو 0 فائنل انګولر مومنټم ماینس انیشل انګولر مومنټم از ایکوال ټو 0 نو دلته فائنل انګولر مومنټم په خپل ځای از ایکوال ټو انیشل انګولر مومنټم دا سایډ ته واو نو دا چې کومه شي کنزرویشن اف انګولر مومنټم راغی خو همدا کلیر دی اوس خبرې پکې کو مشکل نه دی ګوره چې په لینیر مومنټم باندې ته پوهې که نه انګولر باندې بس دا پلار هم پوهېږي ساګنې هم پوهېږي ډونټ وری ټینشن باندې کې ښه کلیر دی اوکې دا ځان سره نوټ کړئ شاباش زه وخت خپله کیمره لږه فرش کوم تاسو دا ځان سره نوټ کړئ ورځم دی بل کیس ته اوکې دا معمولي غوندې یو څو خبرې پکې نورې دي دا کو بس داسې ختمو اوکې دا اچھا جی هله دا چې تاسو دا به تاسو نوټ کړئ سیمپل ساده خبره نوټ کړئ به راشه لږ دی کیس ته اوس
ته کې سلک راشي ځکه چې ټوټل بورډ نن غټ دی کنه بجټ غټ دی په سکول کې ما ځکه دا ټیم کې غنیمت وکړه چې لکه راشه تاسو سره شریک انجوای دي کې لکه اوکې چې L is equal to R cross P دی اوکې دا کنه R cross P دی L is equal to R P د څه برابر دی M برابر دی R P sin of theta R P is perpendicular to each other theta is 90 to sin 90 راټول دی کوم بیا کې دی کوي چې مړه سره ځان خلاص R P sin of theta اوکې ځکه چې دا یو بل ته perpendicular دي کنه انګل 100 ډیګري جوړي انګل 90 ډیګري جوړي L is equal to R P sin of 90 ډیګري L is equal to R P sin 90 مسره 1 برابر L is equal to R P دا مسره ده برابر شو اوس ته تاسو چې L is equal to R مومنت هم سره برابر ده MV ټیک دی جی L is equal to R M په خپل ځای V هم سره برابر ده R اومېګا برابر ده ځکه چې تاسو د لینیر انګولر کیس الریډي ویلي دي خبر باندې پوه شئ کنه نو L is equal to M R square اومېګا نو L is equal to I اومېګا ځکه چې M R square ما سره انرشیا خبر باندې پوه شئ I اومېګا دا فارمولا الریډي تاسو په پرونی لیکچر کې پروف کړی دا ویلم دي دا خبرې مکړې دي نو چې دا دی نو پیر صاحب که زه دلته رسې چل وکړم چې دا اکویشن زه راوړم لیټ سپوز دې ته سټار اکویشن اوکې لږ تاسو له انټرسټینګ فینامنا در کومه دا اکویشن زه راولم چې لکه پیر صاحب ما سره L1 برابر دی د L2 انیشیل مومنټم از ایکوال ټو فائنل مومنټم L خو ما سره I اومېګا برابر دی نو I1 اومېګا 1 از ایکوال ټو I2 اومېګا 2 نو ما سره برابر شو کنه اومېګا څه شي انګولر ویلاسټي دا I is انرشیا تیز نه چې دا د یو باډي داسې ټینډنسي ده چې دا خپل اوریجنل پوزیشن کې چینج ریزسټ کوي مزاحمت کوي کلیر ده کنه نو اوس دلته سوچ وکړئ که زه دلته I1 ویل راوباسم I1 is equal to I2 اومېګا 2 by اومېګا 1 یو ځان سره دا نوٹ کې سره په دې خبره کوم یو داسې چلو کې کنه چې دا چې I2 راوباسم I2 is equal to I1 اومېګا 1 په خپل ځای او اومېګا 2 به ډیویژن راځي یعنی د دې ریلیشن ما دام راويستو او دام راويستو اسمان نه دانه درانه ځل شوی په دې دوه باندې خبره کوم که انرشیا زیاتېږي نو دغه پارټیکل یا دغه جسم انګولر ویلاسټي به کمیږي او که انرشیا کمیږي نو انګولر ویلاسټي به څه کېږي دا به سیوا کېږي خبره باندې پوه شوئ که نه دلته ګوره اهمه خبره ما وکړه MCQ ته اوس ځان نوټ کړئ MCQ ته ځان تیار کړئ چې انرشیا will be inversely proportional to the angular velocity دا ګوره ډېره اهمه خبره ده انرشیا will be inversely proportional to the angular velocity اوس ولې زه دا خبره کوم زما دماغ خراب دی نه دماغ نه دی خراب آسان مثالونه تاسو ته درکوم لیټ سپوز دا تاسو یو د ترزوی دی ټیک شو کنه دا تاسو یو د ترزوی دی ټیک شو یعنی صاحب پسند په حساب باندې پوي دا په دې راوند ټیبل باندې ولاړ دی راوند ټیبل چې تاویږي راتاویږي دا په لاس کې ماسز دی اوکې M1 M2 او د دې څنګه پورې دا ریډیوس R دا ټیک شو دا تاسو بل د ترزوی دی ټیک شو کنه دا کوم د شیطان باندې دی او خیر لار لرازي اوکې دا نم پر راوند ټیبل باندې ولاړ دی ټیک شو نو دلته تاسو ګوري ریډیوس کم دی اوس تاسو سوچ کوئ ځکه تاسو نه رانه سوچ وکړئ الکه پیر صاحب الریډي دا ویل چې انرشیا ما سره برابر ده دلته MR سکوير برابر ده کنه انرشیا دا ور انرشیا از ایکوال ټو MR سکوير نو انرشیا او ریډیوس په سره ډایرکټ ریلیشن کې دي کنه دي نو دلته ریډیوس زیات دی یعنی پوزیشن وکټر زیات دی نو انرشیا زیاته ده اوس چې انرشیا زیاته ده نو انګولر ویلاسټي سره کم ده ځکه چې انرشیا از انورسلی پروپورشنل ټو د انګولر ویلاسټي کم شو نو چې دا ما سره داسې نیو دی داسې ما سره مایک دی ښه مایک د چېرته درانه خراب نه شي بجټ مې کم دی داسې ما سره نیولي اوکې ده که نه نو چې دا تاویږي سلو به تاویږي راوړه دیدن راوړه جارو کړی مې دا لاندې باران دی سلو به تاویږي ولې چې ریډیوس زیات دی ماسز ورسره دي نو چې ریډیوس زیات شو انرشیا زیاته شو نو چې انرشیا زیاته شو انګولر ویلاسټي کم شوه اوکې ده اوس دا ماسز چې کومه دی پیر صاحب په دې خو پوه شئ که نه چې دلته انرشیا زیاته ده ځکه چې ریډیوس زیات دی خو چې انرشیا زیاته شو نو انګولر ویلاسټي دا خو انورس پروپورشنل انګولر ویلاسټي کمه شو ځکه چې انرشیا زیاته نو انګولر ویلاسټي کمه ده دلته څنګه چل کېږي هلکه پیر صاحب ریډیوس کم دی انرشیا ریډیوس ډایرکټ ریلیشن کې دي نو چې ریډیوس کم شو انرشیا کمه شوه نو چې انرشیا کمه شوه انګولر ویلاسټي څه شوه دا سیوا شو ځکه چې انرشیا کمه ده انګولر ویلاسټي زیاته شو نو چې څنګه ته دا راوند ټیبل باندې دا خپل لاسونه داسې کلوز ټو یور باډي راوړي دا بس کې ضربه راوړي خبر باندې پوه شئ که نه ولکه عجیبه غوندې فلسفه ده ځکه خو زه تاسو وایم چې فزیکس is actually the poetry of the nature فزیکس د قدرت شاعري ده انجوای کوي خبر باندې پوه شئ که نه نو دلته څه شی دی
په دې باندې تاسو پوه شئ. اوس دلته چې دا کوم فلسفه مونږ ویله دا فلسفي مونږ ویله پرسیپ دا کوم چې اټلیټس دي څوک چې کومره جمپونه وي څوک منډه وي څوک ډایانې اړې ډایفرس چې ورته وي څوک څه کوي څوک څه کوي دا د خپل باډي اورینټیشن چې کومره چینج کوي اورینټیشن چینج کوي لکه څنګه چینج کوي لکه مثال په تور باندې زه داسې چل کوم دا سایډ میټاوم ټیک شو تاسو به نوٹ کړئ ښه ما سره ډسټر شته که نشته بلکل ډېر ډسټر راسره شته بټ اټ از هائی سو تھینک یو سو مچ اوکې دا سایډ زه لږ میټاوم خوښه مو ده معمولی غوندې دې له ټچ ورکوم دا میټاوم دا به تاسو نوٹ کړئ سیسټم تاسو وپېژاند کلوز او اوپن سیسټم تاسو وپېژاند خپل د کلي ایم پی ایف باندې مایر کوئ اوکې را روان ټایم کې وټغه چاله ورکئ چې کوم ستاسو څه کوي د خیر سوچ کوي ټیک شه بس نه چې هر څه جماعت اسلامي اوکې ځکه چې زه په خپل جماعت سره یم کنه خامخا پکې به پروموشن به پکې ګرانه کله کوو دلته سوچ وکړئ چې لیټ سپوز دا یو سپرینګ بورډ دی اوکې سپرینګ بورډ دی خبر باندې پوه شئ یو کس را روان دی کوم چې ډایور به غوته خور ورته وایي اټلیټ دی دا را روان دی منډه باندې راغی نو چې څنګه دې ته یو هلته دې دغه راواچوله اوکې او لاسونه یې اوچت کړو نو باډي ایکسټینډډ ده باډي څه ده بالکل سیده ده سیده نو چې سیده ده دې ځای کې نه تپوس وکړئ ریډیس زیات دی انرشیا زیاته ده نو چې انرشیا زیاته ده انګولر ولاسټیک سیده به کموي اوکې نو چې دلته دا واپس ښکته رالوېږي که نه ښکته رالوېږي ګورئ داسې یو کیریر ځانه جوړه کړه که جوړه یې نه کړه ریډیس څه کړه ریډیس یې کم کړه انرشیا کمه شوه چې انرشیا کمه شوه انګولر ولاسټي څه شوه سیوا شوه دلته به زیاتې ډایانې د اړیو ښکته به را روانې دا خو مې جسټ یو اګزامپل درکړه چې هیله ده تاسو په دې باندې پوه شوي دا به تاسو انجوای کړئ بھرپور به پوه شوي راکټ ساينس نه دی کنه کوایټ ایزی چاله چې فزکس لاندې فزکس از ایزی بٹ یو گایز آر بیزی ها تو رزلفه تور چشمان یادوي خبر باندې پوه شئ کنه نو دلته چې کوم خبره نن تاسو وکړه چې پیر سه ال از ایکوال ټو آی اومیگا دا تاسو پرون ویلې ده ایز ویل از ال از ایکوال ټو آر کراس په باندې تاسو پرون خبرې کړې دي خبر باندې پوه شئ کنه نن تاسو دا خبره وکړه چې ډیلټا ال بای ډیلټا ټي از ایکوال ټو وات ټارک خبر باندې پوه شئ روټیشنل چې کوم دا نیوټن سیکنډ دا ان ټرمز اف انګولر مومنټم چې کله د باډي روټیټري موشن کوي داسې تاسو ورته ویلی شئ اوکې دا د دې نه علاوه چې کومه تاسو د انرشیا د انګولر ویلاسټي او د ریډیس په منځ کې کوم ریلیشن وپېژاند نو دا تاسو ویل چې انرشیا ریډیس او انګولر ویلاسټي که ریډیس زیات دی انرشیا زیاته ده انګولر ویلاسټي کمه ده ام سی کیو دی ښه ام سی کیو دی ور ام سی کیو دی په ایمان درته ام سی کیو دی که ریډیس کم دی انرشیا کمه ده انګولر ویلاسټي سره سیوا ده دا ځان سره یاد ساتئ دا ځان سره چاپ کوئ چاپ دا به تاسو له ګوره ډېر هیلپ درکړي دا سره دا چاپ کوئ دا ګوره ستاسو په کار باندې به دا راشي خبره باندې رسئ که نه کلیر دی که نه اوس د دې نه پس تاسو دا وپېژندو چې د دې اپلیکیشن څه دي نو ما تاسو چې دا اټلیټس مختلف قسمه ګیمونو کې دا استعمالوي ساده خبره دا ده لکه تاسو جمناسټک یا تاسو چې کومه د پیرسیب ډایورز دغه وګورئ دا کومه چې غوته خور دي ډایانې مایانې اړئ دغه وګورئ خبر باندې پوه شو که نه دا هغه په خپل گیمز کې استعمالوي لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي په 9 کلاس کې چې دې اکویشن د سم ټایمز کرکټ اکویشن وایم ولې ورته وایم دوباره درته نه کوم تاسو لاړ شئ دا اکویشن هلته وګورئ چې دې ته ولې ما کرکټ اکویشن ویلی دی او د کرکټ کیچینګ پریکټس سټاپ کول یعنی بال رامنې کول او بال چکېله هیټ کول په کوم انداز باندې کې دا تاسو الریډي هغه څه کې تما کړی دی خبر باندې رسئ که نه هغه لیکچر دوباره وزټ کړئ نو یارانو په دې باندې تاسو الریډي ورسېدئ چې د که چېرې تاسو لینیر مومنټم پیژنئ نو لږ ډېر موډیفیکیشنز وکړئ تاسو به انګولر مومنټم هم وپېژنئ راکټ ساينس دا نه دی نو هیله دا چې دا نننی لیکچر دا به تاسو भरपूर तरीके से एंजॉय करें पति के जिकम मैं MCQs जब बताओ नोट कर यूमी तस बे नोट कव यूम नयो रिक्वेस्ट पे तासो टोला था छिदा चैनल पर सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें पहले मलगरो से शेयर करें पर आराम टीम के नई अपडेट्स या बताओ तो पट्टे बंद मिलाने की माते इजाजत रखें इरशाद खुश साथी पल्ला मस्पर अल्लाह पामान